जुमे मुबारक ورځ ده او د شوال میاشت دي ته شوال المکرم. حدیث مبارک کې راځي چې کله د جمعې ورځ شي نو د جمعې په ورځ د مسجد په تمامو دروازو کې ملائک نازي. څومره خلق چې جمعات ترازی نه د اغي نمونه لیکي ترتیبوار خپ ترتیب باندې لیکي د ټولو نډومبه چې اول کس مسجد تراشي نو د ټولو نزيات اجر اغله ودي او چې اخیره راشي جو اخیره اجر داغشي او چې کله خطبه شروع شي نو ملائک خپل دفاتر بند کی نو د جمعې په ورځ مسجد ته حاضری د وخت کوي او په دروازه چې را دندکیږي نو وایدل ته ملائک اوس خپل دفاتر کولو کړي دی او دې کې زموږ نمونه لیکي. دا د الله په کتاب کې دا نمونه لیکل شي، دا د انسانانو کتاب نه دی او دا نمونه دي چې به ترتیب لیکل شي. دا اول راغی، دا دویم راغی، دا دریم راغی. د دې ډېر غټ فضیلت او غټ اجر دی. حدیث مبارک کې راځي چې کله سړی د جمعې په ورځ باندې جمعات ترادند شیو دی غلې کې نسلغ و عمل ونه کی چاته اخوا دیخوا اون وای د چا په سټ باندې اون دانګیو غلې کې او دی فارغ شي نو دا جمعه د دې جمعې نواله د بلې جمعې پوری د ټولو ګناهونو کفاره الله وګرځي او چې سړی ډیر په عجزۍ حاضری کوي او مسجد ته چې سړی را دند شي حدیث مبارک کې راځي چې د 2 رکعات منځ کې چې جمعه تر دند شي او وخت مکروه نه وي د نوافل ټیمي او د 2 رکعات منځ کې د الله د کور حق ادا د الله د کور حق ادا مونږ چې د چا ځای تور شو د چا د اجري حق ادا کو دا د الله د کور حق ادا شي چې بندرا شي او 2 رکعات تحیت المسجد د مسجد په ادب او په احترام کې 2 رکعات مونږ بیا د جمعات کې کی او د خبرې نه کې د غلې ناسي. حدیث مبارک کې راځي چې سو پورې د غلې ناسي ملائک د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي. دا ډیره قیمتي ناسته وي چې کله سړی وخت کم په جمعات کې تیر شي په ټول دنیا کې د ځمکې په ټولو حتو کې الله ته غوره حصه هغه جمعات دی. په مخ د ځمکه د دین بل غوره ځای نشته چې سړی دې چار دیوالۍ ته رادند شي. نو کوشش کو دې ته حاضری د وخت کوو. جمعات کې ټیم ډیر وباسو، مسجد کې ټیم ډیر وباسو. چړم د جمعات سره تړلې شوی جمعات کې ټیم ډیر وباسو، د دې ډیر لوی اجر دی. او د جمعې په ورځ د وخت حاضری کول دا په ټولو ورځو کې غوره ورځ د جمعې ده او قیامت چې راځي او دا نظام چې ورانیږي نو دا به ورځ د جمعې وي. دا هر څه به درهم برهم کېږي. دا به ورځ د جمعې چې دا هر څه به درهم برهم شي وران بشي. دا به ورځ د جمعې په ټیم حاضری کول او په ټیم منځ کول. صحابی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تپوس کړ وی په ټولو عملونو کې خوخ عمل الله ته څه دی؟ په ټوله دنیا کې الله ته خوخ عمل څه دی؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایل الصلاۃ علی وقتها منس په خپل ټیم کول. د دین بل غوره عمل په ټوله دنیا کې الله ته نشته. په خپل ټیم باندې منس کول دا بهترین دا یو محبوب عمل دی رب العالمین ته په خپل ټیم منس کول. او دا یاد ساتئ، دا ذهن کې دا خبره په خور واچوي. ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته قیامت کې بد ټول نړمبه حساب چې د بند سره کېږي دا بد منس کی رمبه عدالت ته پیشي چې کېږي دا بد منس رمبه پیشي به شروع شي.
رمبه الله دربار کې چې حاضرو شي رمبه حساب فإن صلحت کدا من صحیح وت فقد افلح وانجح دا سړی کامیاب دا سړی کامیاب شو چې د منص په عدالت کې دی پاش نو د ټولو نړمبه حساب بد مانځ کیږي حق من صحیح وت فقد افلح وانجح نو دے کامیاب شو دے کامیاب شو وان فسدت فقد خاب وخسر او چې منځ نقصان په منځ کې روت دے تاوانی شو دے نامراد شو رمبه عدالت چې لګي رمبه حساب چې موږ سره کیږي قیامت کې هغه به د مانځ کیږي صحابي فرمایي وي ما ته نبی علیہ السلام فرمایل چې کو یو کس یو داغه د کور مخې ته نهر وی نهر بی او د هر ورځ په دې نهر کې 65 ملام وی چې د په وجود بخیره پاتې شي ما وینا چې یو نهر دی او د پکې 65 ملام بي به ماته وی چې دغه مثال د 15 منځونه دی چې سړی 15 منځونه کې د په وجود به ګناه نه پاتې کیږي د په وجود به ګناه نه پاتې کیږي منځ دا اهم عمل دی تاسو ته پته شته چې بنده د الله نه خپشین الله تینا سعلی کور تیلی پټې تیلی ځواني تیلی صحت تینا لنا حدیث مبارک ته رب العالمین چې د بنده نه خپشینو الله تینا د سجدی توفیق والی ښه تندې ځانته نه پرې تندې بیا ځانته نه پرې دی ښه ربیعه ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی وی ما یو شپه د نبی له سلام ټول خدمت ډیر بختور د ټول شپې خدمت می اوبر اوړه یو شعر اوړه بل شعر اوړه ټول شپه د امام الانبیاء خدمت می وکړه د نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو به ما ته وی چې سل سو غواړه کنه زما خدمت ته ټول ورځ شپه وکړو سل سو غواړه ځه څه دعا غواړه چې وکم درته ځکه ټول شپه می ولا خدمت کړي او بعضی وخت کې سړی د عالم خدمتو کې د نیک سړی خدمتو کې ډیر خوشاله شي زه سو وای چې غواړم درله درم د چې سړی ته نبی علیہ السلام فرمایي چې سل شابه غواړه چې سو وای غواړه هغه ډیر خيارو کنه وی اسالک مرافقتک فی الجنه چې په جنت کې ستا ملګری شمه دا دعا را ته وکړه چې په جنت کې دې ملګری شم اسالک مرافقتک فی الجنه ستا ملګرتیا په جنت کې غواړم چې په جنت کې دې ملګری یم دا دعا را ته وکړه نبی علیہ السلام راته فاعني علی نفسک بکثرة السجود که زما مرګتیا په جنت کې غواړي نو ډیری سجدي لګوه په مخ سجدي لګوه فاعني علی نفسک بکثرة السجود ډیری سجدي لګوه الله به په جنت کې زما سره ملګری بس کثرت سجود د سجدی په حالت کې بنده الله ته ډیر نږدې ښه دا تندې نه دی دا ډیر اشرف دی په وجود کې دا مخ نه دی دا ډیر اشرف دی ځکه وی په مخ په بیبي نه وای دا د بیبي حق دی ښه ساروی له به داغم په مخ نه لګي بیبي بم په مخ نه وخي دا ډیر اشرف دی او په تمامو مخلوقاتو کې د ټولو نه کمزورې مخلوق زمکه او سړی دا اشرف اندام روالی او پزمکه رب دی یا سبحان ربی الاعلا په دې ټیم کې دا بنده رب ته ډیر نږدې आवाज ورته وشي ارفع راسک لبیک یا عبدی ارفع راسک بنده حاضر مسرو چتا و سرو چتا څه غواړي بنده چې درکم سرو چت کا ګوره دا تندې مونږ چاته نټیټو چاته پډاګ ډګدو او رب ته پډاګ باندې کی نبی علیہ السلام ورته فرمای سجدی ډیرې کوه سجدی ډیرې کوه ما سره بده الله په جنت کې یوځي کی سجدی په ځان ډیرې لازمي د منځ ډیر غټ اهتمام کوه نبی علیہ السلام فرمای د چا نه چې د مازیګر منځ پاتې شو فکأنما وتر اهله وماله د دومره نقصان شو لکه د چې د ټول کور اهل او مال تباہ برباد شو تباہ برباد دومره لوی نقصان وشو منځ به په هیڅ صورت نه پرېږدو منځ به په هیڅ صورت نه پرېږدو حدیث مبارک کې راځي
څوک چې د سحر مون روان شي دی روان دی غدا برایت الایمان دی د ایمان په جنډه روان دی د ایمان جنډه اوچته کړي دا روان دی د ایمان جنډه اوچته کړي روان سحر کې د ایمان جنډي اوچتي او احادیث مبارکو کې راځي څوک چې د اشراق 2 رکعات منځ کې ها سحر منځ او کې او بیا په خپل زیناسی او ذکر او اذکار 2 رکعات د اشراق منځ او کې دل الله د یو حج قبول شوی او د یوی عمره قبول شوی اجر الله ورکړي 2 رکعات د اشراق منځ جمعات کې ناس ذکر او اذکار کې لکته خوب ته صبر وکړه لکته ناکام وکړه لکتیم پس بود شي کنه دا ډیر د برکت ټیم دی نبی علیہ السلام بوي اللهم بارک لامتی فی بکورها ای زما ربا زما د امت په سبا کې برکت ورواچي رب په دې سبا وختي کې ولا برکت ورواچي د دې ټیم نبی علیہ السلام د برکت دعا کړې ده امونږ په ټول خو د یو پریزه کې برکت نشتا په مال کې نشتا په کور کې په کاروبار کې نشتا دا د برکت ټیم دی ټول کور پکې ساپورټه او د پروتي ورونه بني دا د برکت ټیم د محروم او ذکر رزق کې برکت نشته کنه سحر منس کو د اشراق پوری مو د کېږي چې تلک برکت وي تلک برکت په مال رزق کې ومو او څوک چې 2 رکعات د اشراق منځ کې او هغه پسې بیا 2 رکعات نفل کوي تاسو به خیال کړئ تبلیغیان 3 رکعات کوي کنه نو 2 رکعات اشراق شي او دا 2 رکعات نفل شي څوک چې دغه 2 رکعات نفل منځ کوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای څوک چې د اشراق نه پس 2 رکعات نفل منځ کوي دا سرمن به د جهنم مور نصیبي حاجی څوک د 2 رکعات د جهنم مور به دا سرمن نصیبي په دې ټیم لګي ډیر اهتمام د منځ کو ډیر اهتمام د منځ او دا میاشت چې دا د شوال میاشت ده د رکوټي اختر مکرم نومیم دی مکرم معنی عزتمند دا ډیره عزتمند د میاشت خو جاهلیت کې بده کې یو رسم چلیدو دی کې بچا ودونه نه کول وې دا ډیره سپیره میاشت ده وې دا سپیره میاشت دا د خلق ځان له جوړی کړي نو صحیح سپیره کړي دی او صحیح برکتی کړي دی واده په ټول کال کې په هر میاش کې او په هر ورځ کې او په هر وخت کې کولای شي دا چا وی واده خو عبادت دی نو دا د جاهلیت یو رسم و چې د شوال په میاش کې به نکاح نه کول ودا سپیره میاشتا امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپلا د خپلی بیبي امهات المؤمنین د مؤمنانو مور د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها سره نکاح د شوال په میاش کې وکړه په دې میاش کې د بیبي عائشہ نکاح شوی ده رضی الله تعالی عنه چې حافظ هم وا فقيه هم وا د قران حافظ وا فقيه وا او نبی علیہ السلام ورته بیبي عائشہ تا ته په نور بیبیانو د فضیلت حاصل ده کفضل السرید علی سائر الطعام لکه څنګه چې ماته روټۍ ته په نور روټو فضیلت حاصل څنګه چې دا ماته روټۍ په نور روټو نو د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها نکاح نبی علیہ السلام د شوال په میاشت کې اگر رسم ختم چې دا د جاهلیت رسم دی نو په دې میاشت کې د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها په شان پاک بیبي د دې یو خصوصیت دا چې دا په اسلام کې پیدا شوی وخه د نبی علیہ السلام د نبوت د میلاویدو نه پس دا پیدا نو دا چې پیدا شو نو زمانه د اسلام وخه ډیره مبارک بیبي و او دې ته 2210 احادیث یادوخه 2210 احادیث بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ته یاد او نبی علیہ السلام وی 2 واره به خوب کې لیدلی و د نکاح نه وخت ریخمو کپڑا کې براتو خو شو چې دی بیبي سره به دی نکاح کی همې خوب کې لیدلی و نبی علیہ السلام فرمایي او بیبیانو ته به وي ما ته به د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها په باره کې تکلیف نه راکوي چې کله بیمار شو اخیری عمر په مخه به کله به سبا کیږي کله به سبا کیږي کله به سبا کیږي د دې مطلب نو دا نو چې سبا کیږي به کله
وی د بیبي عائشې نمبر به کله راځي چې زه دا ورځې د هغې سره وباسم، او چې کله د هغې نمبر راغې بیا دا ټکې پرېښود چې کله به سبا کېږي، ځکه د هغې سره خوشحاله. ځکه خو هغه وایي چې سۍ ختله نو سر یې زما په غېږ کې پروت و. ما ستاسو پیغمبر د خپلې غېږ نه رخصت کړی. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نو د دغې مبارکې بیبي نکاح د شوال په میاشت کې شوې ده. نو دا اصلي خبرې دي چې دا سپېره میاشت او په دې کې نکاح نه کېږي. نبی علیه السلام د خپلې بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها نکاح په دې میاشت کې کړې ده. نو دې کې نکاح کوئ، دې کې هېڅ قباحت هم نشته دی د شریعت د طرف نه. صحابي راغی نبی علیه السلام ته وی غریب یم. نبی علیه السلام ورته نکاح وکړه چې مالدار شي، نکاح وکړه چې مالدار شي. موږ وایو که نکاح کوم نو غریب کېږم. نبی علیه السلام وایي نکاح وکړه چې مالدار شي. نکاح وکړه نکاح کې مالداري ده. نبی علیه السلام صحابو ته فرمایل وی الدنیا کلها متاع، دنیا ټول سامان، دنیا ټول سامان. اړه په شي پورې مک لګوي. متاع پیژنئ، حدیث کې راځي وي دنیا متاع دی. متاع